باراني راغلی ده او غریبانان ډېر دغه دي محتاج دي. مخکې په 800 روپۍ توړه اوس په 1300. دا څنګه حکومت دی د حکومت دغه ته چې دا څنګه هر څه دې ګران کړه دا ولې موږ په میټرو څه کوو موږ په نور څه کوو موږ د هر څه ارزان کړه موږ غریبانان یو مال کې ډېر غریبان څخه ډېر مالدار دي موږ غریبانان موږ د هر څه ارزان کړه. پلار وفات شوی الله دې ولې جنت ورکړي دی چې زما دغه ارمان دی چې زما دغه پلار ژوندی وي نو یقینا چې دغه پلار ژوندی وي نن به د زوی د باجوړ نن راتلو دلته به دغه خواري مزدوري نه کوله. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی. قدرمنو کتونکو په پېښور چرګانو چوک کې موجود یم. تاسو ته وپته چې زموږ د وایس پښتون په شیشه همیشه دا کوشش وي چې د عوامو کمې مسایل هغه تاسو ته په سکرین راولو. اکثر به تاسو ګورئ موږ په تاڼو کې د 302 د مجرم څخه کله کله به موږ تاسو ګورئ د غریب په در باندې د هغې فریاد تاسو ته په سکرین ښایو. نن موږ یو کوشش کړی یو هڅه هم کړې ده په پېښور کې چې یو پروګرام داسې ریکارډ کړو چې هغې کې د ولس خوښه وچلېږي چې د ولس په اړه باندې څه خبرې څه د هغې د مشکلات دي پړې سارمان دي هغه تاسو سره د وایس پښتون په دغه شیشه باندې راولو. کتونکو زه به په دې پېښور کې ګرځو به د مختلفو خلکو سره به خبرې ترې کوو چې د هغوی په اړه سارمان دی. دا پروګرام ستاسو خوښه ستاسو په خوښه به چلېږي نو ستاسو په خوښه چې په اړه چې م سارمان وي څه خبرې د اړه هغه به موږ سره په دې پروګرام کې شیر کوئ او یقینا زما دغه پورا امید دی تاسو نه چې دا پروګرام به ستاسو خوښېږي. انشاءالله موږ به نیکسټ ټایم داسې پروګرامونه شروع کوو نو موږ سره اوسئ یعنې وایس پښتون سره اوسئ پروګرام ستاسو خوښه کړي. کاکاجي ستاسو نوم څه دی؟ ظاهر شاه. څومره وخت نه یاره جی تقریبا ډېر وخت نه چلو یار. څومره وخت؟ تقریبا 30 سال خو به کېږي یار. دا راته ووایې زموږ نن چې کوم پروګرام دی دا اړو څه په ټاپک نه دی داسې مکس شان پروګرام دی نو دې کې به ستاسو خوښه چلېږي ستاسو په اړه چې څه یا څه خبره تاسو کولی شئ کولی لکه مونږ خو دا وایو که نه چې یاره زموږ حالات چې کوم دي که نه دا ډېر زیات سنګین روان دي که نه چې د حالاتو په باره کې مونږ دا خبره کول غواړو چې کم از کم دا ماحول زمونږ سیټ شي. کار روزګار ډېر زیات خراب دی د ملک حالات ډېر ګډوډ دي سکولونه ټول بند دي هغې سره چې کوم څومره روزګار دی لکه داسې د کار ماحول والا خلک غریبه طبقه هغې باندې ډېر زیات بوج دی پوه شو ورسره په مالدارو باندې هم بوج دی دا نه چې یوازې په غریبه باندې دی په مالدارو باندې هم ښه کافي بوج دی خو لیکن په غریب طبقه باندې ډېر زیات بوج دی. دې کې بیا داسې خلک دي چې د هغې غریبانانو د ګټې وټې څوک نه یو کس شي هغې ته بیا ډېر پرابلم وي د کرۍ کور شي بجلی بیلونه شي پوه شي نو لکه دا ټولې مسایل چې کومې دي که دا زموږ مونږ سره تړلی شوي خبرې دي نو مونږ د دې په باره کې مونږ ریکویسټ کوو د خپل صدر صاحب ته چې یا مهرباني وکړئ زمونږ د غریب کلچر چې دا څومره خلک دي د دې په حالاتو باندې لږ نظرثاني وکړي چې دې غریبانانو له لږ سهولت میلو شي لږ داسې مثال خبره کم از کم دومره وي چې د دې دا روزګار خو صحیح که نه دا روزګار مواد یې صحیح نور خواص هم دغسې حل دی پوه شوې نو بس دغه خبرې کول غواړو چې نور دلته څه نشته. مهرباني کاکا خوشحاله شي. قدرمنو کتونکو ګرځو بازار دی پېښور نو نورو ملګرو سره خبرې ترې کوو نن تاسو ته ما چې وویل چې ستاسو خوښه پروګرام دی نو دې کې به د ولس خوښه چلېږي چې د هغې په اړه څه خبرې کوي موږ سره نو تپوس به نه وي د هغې د خوښې پروګرام دی خبرې اترې به ورسره کوو ځو مخکې ګورو چې نور خلک څه وایي نو راځئ موږ سره. قدرمنو کتونکو دا کاکاجي ناست دی او چې خبرې راسه کوم نو همدلته هم رالم. کاکاجي دا راته وایي نوم دې څه دی؟ نظام الدین د باجوړ. کار څه کوئ کاکا؟ کار مې دغه ریړه لګولې په دې روډ باندې. اوسېږئ دلته که نه باجوړ؟ بس زو راځو وطن نه. دا راته وایي نن زموږ پروګرام په څه ټاپک نه دی داسې مکس پروګرام دی مونږ وایي چې ستاسو څه خوښئ پړم څه یا راته ووایي پړه خو همدا ده د ټول ناول خو د دین خبره ده چې
الله پاک راضي شي 15 وخت مونږ وشي او د قرآن تلاوت عام شي او دا کوم عیاشي دا بدمعاشي چې خلک اجدا ختم شي خدا به ختميږي په هغه باندې کوم چې د الله نبی مونږ ته ښودلي دي وایي کله چې دنیا نه تلو دوه ګوتې چوتې کړې چې ما قرآن او د خپل سنت تاسو ته پرېښوسته چې د دې برابر زندگی شي انشاءالله مسلمان سره الله په دې دنیا هم د کامیابۍ وعده ده او په هغه جهنم ده او باقي د بازارونو خبرې چې کومې دي نو خلک خامخا سوداګان هم داسې دي چې څوک داسې ډېر نه راوځي بازارونو ته خو زه دا قانون به الله سم کړي. ټیک شو جي ډېره مهرباني. دا یو ملګری بل هم ناست دی مخامخ را سره خوا کې د سره هم خبرې تر کوم ملګري نوم دې سره بلال بلال څه کار کوي؟ من لاندې بس سنټر کې دکان دی فردوس. څه به وایې موږ نه تپوس مپوس نه کوو بس نن ستاسو خوښه د پروګرام کې ستاسو خوښه چلیږي څه به وایې؟ والله څه به وي او بس تاسو دا کوم ماحول چې دا تاسو ته ښکاري بازار پاکلی چې وی نو بازارونه نن سبا ډېر کمزوري شوي دي څه ګرمي ده خلک بازار ته نه راوځي نور دې الله رحم وکړي دا زموږ د نیتونو معاملې دي نور څه شروع قدرمنو کتونکو کاکاجي را سره بل هم ناست دی کاکاجي نوم هم سره نوم راته یاد کړه سلطان نامه ده زما ګل دا دغه خرڅې همدا سیزونه خرڅه ته ولې تختې تختېدو والا نه یم کاکاجي څه وې څه پکې وایم کوم چې څه دې پړی راته ووایه ستاسو خوښه د پروګرام کې چې څه وایې منګه دا وایو چې انشاءالله تعالی چې عمل خو ښه برابر دی خو دومره ده چې نن سبا د غربت قصې لږ ډېرې شوي دي کارونه بې مزې دي خوندونه یې نشته دی نو د دغه خلکو دغه سره خلک لږ پریشانه دي اورېده او انشاءالله چې کارونه سیټ شي او د کرونا مسله ترې وځي نو انشاءالله چې پریشاني به ختمه شي او ملک به انشاءالله چې بېرته ودانۍ ته لاړ شي ډېره مننه. قدرمنو کتونکو یو ملګری بل هم ولاړ دی موټرسایکل باندې نو زه یم چې داسې هم یو خبره نیمه کوم ورور نوم دې سره مهات الله سر کار روزګار څه کوي ورور؟ یاره جی زه خو چوکیدار یم. دا راته وایي نن پروګرام زموږ دی چې څه خاص ټاپک پکې نشته څه کوېسچن یاستو بس تاسو خوښه چې لیکي چې سم پړی یې راته نو سر جی مونږ بس ووایو خو بس د ګرانۍ باره کې به ووایو چې یاره مطلب عوام ډېر پریشانه دي ګراني ډېره ده نور داسې څه خاص خبره نشته دا اخري تپوس دی نه زه کوم زه اوس پړه دې څه ارمان شته؟ یاره پړه خو مې داسې خاص ارمان نشته شکر دی الحمدلله هر څه خو برابر دی خو به د ملک دا ښېګړم ارمان دی چې ملک ښه شي ملک پایدار شي خلک ورته مطلب سټینډر شي دغه بس دغه په اړه ارمان دی پېښ وي نور داسې څه خبره نشته سر جی ټیک شو ورور ډېره مهرباني قدرمنو کتونکو تھینک یو سو مچ دا یو ماشوم ولاړ دی خبرې زه کوم نو د سره هم کوم خبرې چې څه وایي ستا نوم سره بچي عمیر څه کار کوي؟ ریړه چلو نو څه به وي ډېر وخت ډېر خلک دې دا وخت ګوري نو تا ویل چې څه ویم نو څه به وي ستاسو خوښه چلېږي ګراني راغلې ده او غریبانان ډېر دغه دي محتاج دي څو روپۍ ورځ زه کله 1500 کله 1000 نو څه وی نور څه وی زه یم چې لږ ارزاني راشي دا ماشوم وایي چې پړه مې دغه دی چې بس لږ ارزاني راشي یو بل ملګری ولاړ دی او کوشش کوم چې تښتي او کنټرول نه شو دا وخت څه ملګري نور هم ولاړ دي وروره لږ راځئ خواشي نوم دې سره لحاظ څه کار کوي لحاظ مونږ خو بټای کې لګیا یو نن پروګرام زموږ داسې دی چې تپوس مپوس نه کومه بس ستا پړه سي ستاسو خوښه به چلېږي نن ستاسو خوښه پروګرام دی نو څه به وي نو زه به درته څه ووایم څه ووایم نو بس موږ درته څه نشي ویلی دا عمر دې عمر مې 20 سبق دې ویل بیخي څه وجه وه کار روزګار واو که نه بس کور که خو ډېرې مسلې راځي نو پړه دې څه ارمان شته نه بس دا څه خو خاص نشته دی واده ماده نه لا هم غواړو نه خو کول پکار دی ټیک شو ملګرو تاسو واورېدې د دغه ورور نو زه کوشش کوم چې ګرځم دا پروګرام په دې ځای ختم کوم دلته یو څو ملګري نور هم ولاړ دي زه یم چې هغوی سره م خبرې وکړم دغه مکس پروګرام دی نو ستاسو خوښه به پکې چلېږي چې کوم عوام دي د هغوی د خوښې خبرې نو دا یو ورور بل هم ولاړ دی ورور نوم دې سره رحمت الله جی کار څه کوئ ورور شربت خرڅو جی نن پروګرام کې موږ څه تپوس مپوس به تاسو نه کوو دا بس مکس پروګرام دی ستاسو خوښه به چلېږي چې سم پړی یې راته زمونږ خو دا خوښه ده که نه الله تعالی غریبانان یې مخکې په 800 روپۍ توړه وسو په 1300 دا څنګه حکومت دی وي د حکومت دغه ته وایو چې دا څنګه هر څه دې ګران کړه دا ولې موږ په میټرو څه کوو موږ په دا نور څه کوو موږ د هر څه ارزان کړه موږ غریبانان یو په مال کې ډېر غریبانان څه ډېر مالداره دي موږ غریبانان موږ دا څه ارزان کړه زموږ دا خوښه ده وروره کتونکو یو کاکاجي بل هم ولاړ دی کاکاجي نوم هم سره زما هوښیارګل نوم دی څه کار کوي کاکا زه خو لواری کار کوم عمر هم څومره یاره عمر به تقریبا دغه 50-45 سال دی
دا راته وایي نن پروګرام کې بس موږ تپوسونه څه خاص نه کوو به دغه ټاپک دی پروګرام ستاسو خوښه ده چې ستاسو په اړه څه یې راته ووایي ها جی نو بس موږ خو به د ګرانۍ باره کې خبرې اترې وکړو چې ډېره مهنګایي ده خلک یې مزدور کار دي که نه نو چې مزدوري شي مطلب یې مهنګایي دونه زیاته ده چې هغه خبره چې هېڅ هم نشي کېدی که نه په مزدورۍ چې دوه درې ورځې مزدوري وکړي هغه خبره دوه درې ورځې یو تروړه پې والې که نه نو بس حکومت ته خواست چې مهرباني وکړه په دې حال باندې رحم وکړي دا څه حالات شروع کړي یا هغه که نه نو دا خبره ده چې ډېر موږ خو لا بیا هم خو ډېر غریبانان شته چې هغې غریبانان ډېر دغه کمزوري دي که نه نو څه پړن داسې څه خاص ارمان نه نو بس نور هېڅ هم نشته جي نور به موږ څه وایو کتونکو د دغه کاکاجي خبرې هم تاسو واورېدې د ګرانۍ والي سره هغوی ما چې څنګه تاسو ته وړاندې ویل چې زموږ پروګرام ستاسو په خوښه چلیږي نن ستاسو خوښه ده چې څوک څه وایي موږ به مایک ورخوا کوو او خپله دغه چې کوم حال یې به تاسو ته وایي زه کوشش کوم چې وګرځم دلته نورو ملګرو سم خبرې وکړم او بیا دا پروګرام ختم کړم دا وخت یو ورور ولاړ دی د موبایل و کورونه خرڅوي خو هغه تښتي نو زه به هر حال هغه لاړی خو زه ته نوم تپوس کوم نوم دې څه فرید الله فرید الله ولې تښتي یار والله بس هسې شرمېږو کیمرې ته مخامخ شه خیر سره ها د کوم ځای فرید الله باجوړ یم باجوړو ها اوسېږئ دلته که ځای راغلی بس دلته هم ډېره نیولې شته را دې څه ارمان شته بس نه مړه هسې سم څه ارمان دی واده ها نه بس هېڅ هم نشته دی یو پلار هم ژوندی وی بس دغسې ژوندی دی نه بس دغه ژوندی وی دغه هم په زړه ارمان د دې ملګري پلار وفات شوی الله دې ولله جنت ورکړي دی وایي چې زما دغه ارمان دی چې زما دغه پلار ژوندی وي نو یقینا چې دغه پلار ژوندی وي نن به د زوی د باجوړ نه راتللی دلته به دغه خواري مزدوري نه کول الله دې په ټولو مسلمانانو رحم وکړي دا راته ووایي نوم دې څه دی مسعود شاه مسعود شاه ورور څه کار کوي زه خو ډرایور یم لارۍ چلوم رکشې چلې نه نه غټه اینو ده را سره لارۍ دا راته ووایي وروره زموږ پروګرام نن داسې دی چې څه خاص تپوسونه پکې نشته به دغه ټاپک دی ستاسو خوښه به چلیږي نن نو ستاسو چې څه خوښې څه دړه خبرې هغه موږ سره وکړو والا بس زمونږ خو الحمدلله په زړه باندې هېڅ هم نشته دی انشاءالله که نه الحمدلله روزګارۍ نه خو لکه چې د داسې خلکو ته وګورو دا بیان میان یې واورو خپل ځان یې ورسره ډېر زیات خفه شي که نه لکه پکار ده چې دې غریبانانو ته څه شی میلاو را میلاو شي واده د دوی سره خفه کېږي الحمدلله خپل هم شکر دی بس ګزاره کېږي ټیک شو قدرمنو د دغه رور خبرې هم تاسو واورېدې د بل امیر صاحب له راځم نوم دې څه دی ابتهار جی دا راته ووایه ستاسو خوښه ده نن پروګرام کې زه به نه څه تپوس نه کوم ستاسو چې په اړه څه یې راته یاره جی بس زمونږ په زړه باندې دا دغه دی چې بس د نوکري سره روزګار راته میلو شي پوه شي او بل دا چې په ملک کې لکه مهنګایي زیاته ده چې لکه د دې کې هم لکه دغه وشي سبق دې څومره ویلی لسم مې کړی دی لسم نوکري نه میلاوي نه جی نه میلاوي کوشش دې کړی ځان او جی او سکت چیت دی نو الله دې رحم وکړي قدرمنو کتونکو بس دغه پروګرام زموږ د دې شارټ شان پروګرام مقصد دا چې ولس ته ډېرې زیاتې ستونزې دي په نن سبا وخت کې بیا خصوصا زه به ووایم چې د پاکستان تحریک انصاف ګورنمنټ راغلی زه په هغوی اعتراض نه کوم نه پرې تنقید کوم خو عوام دې په خپله فیصله وکړي هغې سره ډېره زیاته مهنګایي راغلې ما چونکې دا ټاپک نن په مهنګایي هم نه دی نه په غربت باندې چې خلکو سره خبرې وکړم بس میکس ټاپک دی زه چې خلکو سره دغه خبرې وکړم چې ستاسو په اړه څه دي نو د خلکو چې په اړه څه وو هغه تاسو ویل یو ورور راسره زه چې ده سره کوشش وکړم د خبرو وروره نوم دې څه دی مجروم جمیل د کوم ځای جمیل زه د ټل توره وړي ټل توره وړی دلته څه کار مال او دلته کار پسې راغلی دا راته وایي جمیل وروره پروګرامونه خو داسې ډېر من کول لګې ګرځو په مختلفو ټاپک نن زموږ پروګرام کې څه ټاپک نشته نن بس تاسو دړه خوښه چلیږي ستاسو په اړه چې څه به راته وایي یاره بس ولا څه وایي موږ خو یې بس وایي که موږ ملک جوړ کړي نو نور خو زموږ زړه کې څه نشته ولې چې موږ خو بس ډیوټي هلته کوو او بدن مې هلته وي او نور زړه مې دلته وي لکه خپل ملک خو خپل ملک وي که نه جی جی امن نشته لا امن شته خو کارونه نه دي سیټ کارونه نه کېږي دلته موږ ډېرې ټرای وکړي دوکه ده ټوله دوکه تاسو د خپل ملک نه راغلي دلته کار روزګار له ارمان هم دا دی چې زموږ ملک کې الله پاک صورتحال غي کړي چې موږ هلته روزګار او دلته څه جی ماغه شی بس مخامخ شه کې نوم دې څه مقدر څه مقدر مقدر خان کار څه کوي ډرایور یم ډرایور د کیمرې ته لږ را مخامخ شه نو مهرباني وي دا راته ووایه پړه دې څه ارمان دی پړه دې څه ارمان پړه مې دا ارمان دی چې دا پاکستان الله پاک سپر پاور کړي بس بس صحیح ده د ده دړه ارمان چې کوم پاکستان دی الله پاک سپر پاور کړي په خوله دې امین چې وروره
اسلامي ملک دی الله دې وکړي چې سوپر پاور شي. قدرمنو کتونکو د پروګرام مقصد هم دغه و چې د خلکو په اړه څه ارمانونه څه ګیلې څه شکوې دي د چا اړه باندې څه دي هغه تاسو ته په سکرین راولو. دا پروګرامونو نه د نورو پروګرامونو نه زموږ دا پروګرام لږ ډیفرنټ و. مطلب هم دا و چې د ولس په اړه څه تاسو ته وښیو. نو یقینا چې ستاسو به دا پروګرام خوښ شوی که خوښ شوی مو لینک شیر کړئ مخکې ملګرو سره او د بل پروګرام پورې خپل کوربه جلال صافي له اجازت ورکړئ. تلوي الله پامان.